اوس یو سوال هم پیدا کېږي بعضې خلک پوښتنه هم کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا نن ورځ باندې ربیع الاول چې ورته وي څوک صدقې کوي څوک خیراتونه کوي څوک دا ورځ منوي دا لږ نن د اسلامي تاریخ یعنی قمري تاریخ چې کوم د میاشتې په حساب چلیږي 12 ربیع الاول دی یعنی ربیع الاول میاشتې 12 تاریخ دی ربیع الاول میاشت د اسلامي کال 3 میاشت محرم صفر ربیع الاول د اسلامي کال 3 میاشت ربیع الاول مشهوره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 12 ربیع الاول پیدا شوی دی انګریزي تاریخ 571 انګریزي تاریخ 2023 دی او چې رسول الله کله پیدا شو انګریزي تاریخ 571 عیسوي و اسلامي تاریخ وروسته شروع شوی دی خو د حساب مطابق بیا میاشت چې وکتلی شي نو میاشتې خو مخکې نه وي نو 12 ربیع الاول د پیر ورځ وه وایي صبحوي ټیم و صبحوي چې بس چې نوی صبحوي شي دا ټیم د کلندر د حساب مطابق صبحوي 4 بجې 6 منټه پوسه دی 6 منټه پوسه 4 بجې د پیر ورځ 12 ربیع الاول رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې د آمینې بیبي په کور کې پیدا شوی وایي د پیدایش تاریخ په وخت کې خو تاریخ و د ورځې دومره اهتمام نه و لکه څنګه چې اوس دی د پیدایش په تاریخ کې اختلاف شته بعضې محققین دا دي چې رسول الله په 8 ربیع الاول پیدا دی بعضې په 11 بعضې په 9 بعضې په 12 ایون بعضې خلک د میاشتې اختلاف هم کوي چې په رمضان کې پیدا دی خو به هر حال دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د پیدایش بیا وفات شوی په 12 ربیع الاول دی که نه هغه کې اختلاف دی خو پیر په ورځ وفات شوی وفات شوی د پیر په ورځ دی پیدا شوی د پیر په ورځ دی اوس یو سوال هم پیدا کېږي بعضې خلک پوښتنه هم کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا نن ورځ باندې ربیع الاول چې ورته وي څوک صدقې کوي څوک خیراتونه کوي څوک دا ورځ منوي دا لږ ځوان پوه کړو که خبره دا شي چې په نبي علیه السلام خوشحالي کول نو په نبي علیه السلام خوشحالي کول عبادت دی په نبي علیه السلام باندې خفه کېدل دا شیطان عمل دی ټیک شو صدقه کول ثواب دی په نبي علیه السلام څخه بخښل دا عین عبادت دی په دا کې اختلاف نشته نبی علیه السلام تاریخ معلومول چې په تاریخ پیدا دی په دا کې اختلاف نشته دا ویل چې په 12 ربیع الاول نبی علیه السلام پیدا دی په دا کې اختلاف نشته دا ویل چې نن د نبی علیه السلام تاریخ پیدایش ورځ په دا کې اختلاف نشته خو دا خبره چې په نن ورځ د خیراتو ثواب ډېر دی د بلې ورځې نه یا دا ورځ د فضیلت والا بطور عبادت یا دا ورځ موږ منوو بطور عبادت دا په حدیثو کې هم نشته او صحابو نه هم نه ثابت دا عبادت نه نشي دا عبادت نه یعنی نن د 12 ورځ د بلې ورځې نه په دا ورځ باندې خیراتو ډېر ثواب دی دا هغې ورځې فضیلت ثابتول دي دا عبادت نه یا دا خبره کول چې دا نن ورځ موږ منوو ځکه چې نور خلک هم دا ورځې منوي او عام خلکو ورځې موږ منوو نو دغې ته شرعي تخصیص ویلی شي دغې ورځې له شرعي خاصیت ورکول دا نن شریعت نه ورکړی دا عبادت نه په دا پوه شو که په دا پوه نه شو په دا پوه شو که نه په نبي علیه السلام خوشحالي کول دغو کې مسلمان اختلاف نشته ټیک شو صدقه کول په نبي علیه السلام چې ثواب بخښل پکې هېڅ اختلاف نشته دا ویل چې نبي علیه السلام په 12 ربیع الاول پیدا دی پکې اختلاف نشته دا معلومول چې نن د نبي علیه السلام د پیدایش ورځ د پکې اختلاف نشته دا ورځ منوول
دا ورځ لمانځل او په دا نیت کې لمانځل چې دا عبادت دی دغه شی نشته دا نه په احادیثو کې شته نه صحابو نه ثابت دی الله د خبرو باندې موږ تاسو له عمل کولو توفیق